څنګه چې تاسو ته پته ده چې د انتخاباتو سلسله روانه ده او په 8 فروری باندې به تاسو د خپل قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی نمایندګان منتخب کوئ. په دې وخت سره به مختلف خلک تاسو ته راځي. اچھا چې نوی پاکستان جوړو د هغوی نمایندګان به هم دلته راځي. د مذهب په نوم باندې بم بعضې خلک راځي او ووټ په غواړي. داسې نمایندګان به هم راځي چې 2 کاله تحصیل نظامت وکړو، په هغې کې څه توره ونه ښولاو، اوس به بیا راځي بل ځای کې ځان منتخب کول غواړي. داسې خلک به هم راځي او خاص کر دا زه د تحریک انصاف هغه ملګرو ته ویل غواړم چې داسې خلک به هم راځي چې پرون مونږ سره وو او بله ورځ آزاد وو، بیا مونږ سره شو، بیا تحریک انصاف ته شو او اوس بیا آزاد شو او آینده هم پته نه لګي چې کم ځای کې به وي او کم ځای کې به نه وي. اوس په دې باندې به مونږ سوچ کوو چې دا ووټ مونږ څه لپاره استعمالو، د کم مقصد لپاره استعمالو. په ښکاره خو دا یو کاغذ دی، خو بنیادي طور باندې مونږ چې 8 تاریخ باندې دا کاغذ بکسې کې اچو نو دا دې لپاره اچو چې مونږ داسې یو نماینده قومي اسمبلی کې او داسې نماینده صوبایي اسمبلی کې وټاکو چې هغه هلته کې زموږ نمایندګي هم وکړي، زموږ د حقوقو تحفظ هم وکړي او را روان چې کوم قانون سازي کیږي چې په هغې کې زموږ د حقوقو زموږ د علاقې خیال وساتي. داسې نه چې نن څه کاله مخکې په اسمبلی کې دا بعضې خلک ناست وو او د ټیننسي ایکټ باندې چې کوم د ګرداورو قانونو په هغې باندې قانون سازي شروع وه او هغوی ټول غلی کېناستل او په هغې هغه باندې نه پوهېدل. هسې نه چې داسې خلک په دې کې مونږ دغه کو منتخب کو. بیا دا به هم ګورو چې دا نمایندګان داسې وي چې هغلته کې زمونږ مقدمه، زمونږ د پسماندګۍ مقدمه، زمونږ د دې چې دا کم صورتحال دی د دې مقدمه، زمونږ دا صوبه چې کم صورتحال نه تېرېږي، دا کم امن و امان صورتحال چې دی د دې خبرې چې دي چې هغه جامع طریقې سره او ښه بهتر طریقې سره هلته کې په قومي اسمبلی کې او صوبایي اسمبلی کې کېدي چې زمونږ صحیح عکاسي وشي. بیا دې سره سره زمونږ چې دلته کې کم ضرورتونه دي، دلته کې چې کومه پسماندګي ده د هغې هلته کې صحیح نمایندګي وکړي او د هلته نه وسایل چې دی هغه روړي چې دلته کې ولګي چې زمونږ دا پسماندګي لرې شي. نن خو زما خیال قومي اسمبلی ته هم څه 24 که 25 کسان ولاړ دي، صوبایي ته هم د 19 دي یا 20 دي ولاړ دي. په دې کې تاسو په خپله غور وکړئ. څنګه چې ایوب خان لالا م اشاره وکړه او شریف لالا م اشاره وکړه چې دلته کې دا ترقي چا کړې ده، بیا دلته کې د دې قوم په آبادۍ کې د دوی په پرمختګ کې د چا کردار پاتې شوی دی. دلته مشران ناست دي، هغوی به د دې خبرې ګواه وي
چې دا 88 نه مخکې نه دلته روډونه نه دلته سکولونه کم چې هم نو زما خیال په لاس باندې ټول شمېرې کېدل شو نه هسپتالونه نه بجلي وه که مونږ وګورو نو نن که یونین کونسل په یونین کونسل سکولونه جوړ شوي دي هسپتالونه جوړ شوي دي دا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو د تاسو لپاره او د قوم لپاره یو لوی خدمت دی که تاسو په دنیا کې ترقي یافته قومونه څومره وګورئ او د هغوی مطالعه وکړئ او وګورئ چې ولې دوی کامیاب شوي دي نو هغې کې به ټول کې لومبنی چې دی هغه به د تعلیم راځي چې تعلیم د وجې نه یو قوم کامیابېږي بیا دغه شانتې نور ضرورتونه چې دي هغه دلته کې جناب آفتاب احمد خان شیرپویي پوره کړي دي د دې ځي غریب ولس سره هغه ودرېدلی دی او د هغوی په تکلیفاتو کې او په مشکلاتو کې کمی راوستلی دی نو عزتمندو دا ټول څیزونه چې ځان ته مخامخ کېدو زما خیال دی که د امیدوارانو نه هم تپوس وکړئ نو کېدای شي چې هغوی هم دا فیصله چې دی دا د ډیوې په حق کې وکړي د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو په حق کې هغه بل خو شکور کې شروع شو زما خیال دی دغه اندازه ولګوئ عزتمندو فیصله ستاسو لاس کې ده آیا تاسو ترقي غواړئ آیا تاسو د دې ځای پسماندګي لرې کول غواړئ آیا تاسو د خپل حقوقو تحفظ غواړئ تعلیم سهولتونه غواړئ صحت سهولتونه غواړئ د بجلی نظام ټیکول غواړئ د بربارم ډیری بجلی دوباره بحال کول غواړئ سوی ګیس دلته کې را رسول غواړئ نو بیا خو د هغې یو واحد یو لار ده د قومي وطن پارټي لار ده د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو لار ده د ډیوې لار ده دا په موږ کارکونانو باندې ده چې موږ کم طریقې سره خلکو ته ځان ورسو ملګري راپاڅېدلي دي ګرځي لګیا دي خو زما به ورته درخواست چې دا کار به تېزول غواړي نور